Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, this is me, your teacher Usama. Welcome back to the channel. So, نن به مونږه خبره کوو د یو څو فنکشنو باره کې چې هغوی ته مونږ وایو وی لوک اپ فنکشن. وی لوک اپ فنکشن او دې نه بعد به انشاءالله مونږ جوړو اټینډنس شیټ. صحیح ده چې اټینډنس شیټ به مونږ څنګه جوړو مایکروسافټ ایکسل کې مختلف ډپارټمنټس ته چې تاسو لاړ شئ نو هلته به چې کوم اټینډنس شیټ وي دا به لازمي جوړوئ او د دې زده کول تاسو ټولو ته پکار دي چې زده یې کړئ او په دې پریکټس وکړئ. نو فرسټ به مونږ کوو وی لوک اپ فنکشن او هغې نه بعد به چې ده بیا مونږه راځو خپل اټینډنس شیټ طرف ته. سو لیټس بیګن. ښه، دلته کې ما مایکروسافټ ایکسل اوپن کو صحیح شوه او زه د وی لوک اپ فنکشن څه ته وایي اصل کې پیله دا وپېژنئ. وی لوک اپ فنکشن په یو ډیټا کې د یو سپیسیفیک کس ډیټا راجوړول. لکه مثال د تاسو له درکم سی این آی سی باندې د هر کس خپل نوم او د هغه یو خپل نمبر لیکل شوی شناختي کارت باندې. ته چې نادرا ته لاړ شي نو هلته ورته څه وي چې یاره سر د ده دا نمبر دی او په دې نمبر باندې د ده ټوله ډیټا ته راوباسه چې د ده ډیټا صحیح ده که غلطه ده. صحیح ده؟ نو هغه څه کوي، هغه داسې نه کوي چې ستا نوم لیکي. ستا په نوم باندې خو ډېر نومونه کیدی شي، ډوپلیکیشن کیدی شي. هغه به څه کوي، په یو یونیک نمبر باندې به چې دی هغه ستا ډیټا راوباسي. نو هغه به څه کوي، سی این آی سی به ورکوي. نو په هغې باندې به ستا ډیټا راوباسي. داسې به مونږ په ایکسل کې څنګه د یو سپیسیفیک کس ډیټا راوباسو نو هغې ته مونږ وی لوک اپ فنکشن وایو او راځئ وی لوک اپ فنکشن مونږ ګورو. صحیح ده؟ زه یو رینډم ډیټا رالم، هغې نه بعد راځو خپل کار طرف ته. ښه ډیر سټوډنټس دا زما سره یو رینډم ډیټا ده. صحیح ده؟ نو په دې کې به مونږ څه کوو، مثال کې طور پر په 15 نمبر باندې چې کوم دی طاهر خان دی، کاشف خان دی، د دې کس ډیټا راویستل دي. مطلب د ده ماته ټوله ډیټا وښایه، دا په پینډینګ کې دی که نه، د فیس ورکړی دی، پیډ دی، په کم تاریخ یې فیس ورکړی. دا ټوله ډیټا دلته زما په کار ده په دې ځای کې، صرف د دې کس ډیټا. صحیح شوه. یا مثال کے طور پر ستاسو کې سټوډنټس وي د هغې خپل یو رول نمبر وي، مثال په 7 نمبر رول نمبر باندې څوک دی د هغه ډیټا ماته راوباسه. یا تاسو مختلف ریزلټ چې کوم دی تیار کړی وي، د یو کس ریزلټ ګورئ په سرچ باندې نو هغه په وی لوک اپ فنکشن باندې تاسو فایند کولی شئ. نو دې دپاره به ضروري وي چې تاسو دا کم هیډنګز دي دا ټول سیم ټو سیم وي، چې دا هیډنګ دلته څنګه دي چې دلته هم وي. دې دپاره به دا مونږ کاپي کو او دې ځای ته به زه راشم، دلته به وکړم کنټرول الټ او وي. کنټرول الټ وي مې کو، دلته دا شانتې راغله خو زما داسې نه پکار، زما دا بل شانتې پکار دی. دې ځای کې زه څه کومه، دا کنټرول سی کومه، کنټرول سی او دلته کې دا زه څه کوم، دې ځای کې دلته کې کنټرول الټ وي کوم. دلته به دا څه وکړمه، ټرانسپوز به یې کړم. ټرانسپوز مطلب دا ده چې د دې به دا انګل چینج شي، مطلب دا اوس هوریزنټل دي دا به ورټیکل شي. څنګه ټرانسپوز باندې کلیک کوم، اوکې کوم، نو دا به موږ سره ورټیکلی داسې را برابر شي. صحیح شو. مطلب زه د هر کس ډیټا اوس مثال دلته زه څنګه سیریل نمبر انټر کړم یا د هغه نمبر انټر کړم چې د هغه دلته ټوله ډیټا ماته څه شي، شو شي. نو دې دپاره به څه کومه، د ټولو پیله به زه څه وکړم، دلته به زه د دې ډیټا باندې دلته کې یو هایلایټ فارمیټ ورکړم چې موږ ته پته لګي چې دلته موږ څه شی کړي دي، ډیټا موږه راوستې ده. دا به آل بارډر کړم. دې ځای کې به زه څه کوم، ایکول به پریس کړم. څنګه چې نارملي موږ فنکشن شروع کوو هغسې به دا فنکشن هم شروع کوي. دلته به ولیکئ وی لوک اپ. وی لوک اپ به ولیکئ، وی ایل ډبل او چې کله څنګه ولیکئ لوک اپ، وی لوک اپ فنکشن به تاسو شو شي. دلته به ټیب پریس کړئ. دې دپاره به تاسو داسې کار وکئ چې دا بره دا لوک اپ ویلیو کې چې دا لوک اپ ویلیو هغه ویلیو وي چې په کومه باندې ته ډیټا فایند کړي، نو هغه به څه وکړي، هغه ځای به سلیکټ کړي. مثال زما سره زه یم چې په سیریل نمبر دلته کوم سیریل نمبر ولیکم، په دې باندې دې ما سره ډیټا فایند شي، نو زه به څه وکړم، دا به دلته سیریل نمبر ما سلیکټ کو. صحیح شوه. دلته به بیا زه څه وکړم، کامه پریس کړم. بیا ما ته ښیي چې ټیبل ارې، ټیبل ارې کې زموږ دا ټوله ډیټا راځي چې کومه دلته کې مونږه لیکلې، دا ټوله ډیټا به سلیکټ کړي. داسې ټوله ډیټا دې سلیکټ کړه، دلته به کامه پریس کړي. اوس دلته ته څه شی معلومي، سټوډنټ نیم دی که نه، نو سټوډنټ نیم چې معلومي دلته یې لیکلي دي کالم انډیکس نمبر. کالم انډیکس نمبر مطلب سټوډنټ نیم په 2 نمبر کالم باندې، دلته مو سره په 2 نمبر باندې دلته به 2 ولیکي. څه شی به ولیکي، 2. بیا به کامه پریس کړي او دلته به ولیکي 0. څه شی دلته به بس همیش دپاره دلته هم 0 لیکئ او انټر به پریس کړي. نو دلته مو سره اول اوس ښیي ان ای، ان ای ولې ښیي، ناٹ اویلیبل.
زه یم چې ما سره دلته د ان ام نښې مطلب ان مطلب دا دلته ډیټا نشته که دلته څنګه ون ولیکم نو ما سره به ډایرکټ اولنی نوم دلته شو شي لکه دلته صفت الله دلته ما سره صفت الله شو صحیح ده. نو زه یم چې دا ان ای ماته نښي چې کله دلته څه ډیټا نی نو دا ان ای دې ماته نښي نو دې نه مخکې به موږ دلته یو فنکشن ولګوو چې هغې ته موږ وایو اف ایرر. دلته به ولګوو اف ایرر فنکشن به ولګوو داسې او لاست کې به دلته راشو دې ته لاست کې دلته به ولګوو کاما ډبل کوټیشن به واچو بس خالی به یې پرېږدئ ډبل کوټیشن به خالی پرېږدئ او انټر به ووهئ. دلته اوس ما سره سم نه ښیي نه زیرو ښیي هېڅ سم نه ښیي. دلته زه ولیکم ون ولیکم ډایرکټ به دلته ماته صفت الله نوم منشن شي. اوس دې کې زه داسې نشم کولی چې دا زه لاندې داسې ډایرکټ ډریګ کړم او ما سره چې دی د هغې ټولو ډیټا راشي نه ښیي ناٹ اویلیبل ده. دې کې به زه څه کومه دې کې به زه داسې کار کومه چې زما سره دا کم فنکشن دی دلته ما څنګه وی لوک اپ به زه دوباره دلته لیکم بیا ایکول ټو وی لوک اپ به زه دوباره لیکم. د دې د اسانتیا یو حل هم شته دی چې مطلب یو ځل ولیکي او ټوله را ډریګ کړه لاندې نو فارموله پې اپلای شي. زه یو ځل بیا پې لیکم وی لوک اپ کاما لوک اپ ویلیو مې ولګوله ټیبل ارې ټیبل مې سلیکټ کو صحیح شوه اور کاما مې پریس کا زما سره کالم انډیکس نمبر 3 دی فادر نیم په 3 نمبر کالم باندې راځي نو به 3 پریس کم کاما 0 او انټر به پریس کم. دلته ما سره ډایرکټ د هغه د پلار نوم راغلو رحمت ګل صحیح شوه. نو رحمت ګل د پلار نوم دی. دا نوره ډیټا زه زر زر فیل کوم بیا تاسو ته زه فنکشن ښیم چې فنکشن څنګه ښکاري. اچھا که زه دلته اوس وګورم نو دلته کې ما سره څنګه ون ما ولیکلو نو دلته کې د ټولو ډیټا ما سره شو دلته ډیټ پیډ چې کوم دی دا موږ سره داسې په نمبرز فارم کې راځي دا جرنل کې دی دلته به راشي دې ځای ته تاسو ته ما ویلیو نمبرز ته دلته به راشي او دې ځای کې به ډیټ باندې کلیک کړئ نو دا به اټومیټک ډیټ ته کنورټ شي صحیح ده سمپل. ځکه زه اوس ولیکم مثال 15 نمبر کس ډیټا کوم اټومیټک د 15 نمبر کس ډیټا راوړې ده. مثال کے طور پر زیم چې 2 نمبر کس ډیټا راوړه نو د هغه ډیټ چې کوم ده دا پینډینګ کې ده لکه څنګه چې دلته ماته ریډ شو کېږي زه یم چې داسې دې ماته دلته هم ریډ شو شي نو دې دپاره به تاسو څه کوئ دلته به راشئ کنډیشنل فارمیټینګ ته او دلته به ولیکئ هایلایټ سیل رول دلته به ولیکئ ټیکسټ ډیټ کنټین او په دې کې به ولیکئ شی پینډینګ به ولیکئ پرنټینګ هم ولیکلو او مطلب دا څنګه پکار دی زیم چې دا فل ریډ پکار دی دلته راشم فل والا ریډ کم اور بارډر چې کم دی بس فل ریډ کم زه اوکې دا اوس موږ سره پینډینګ کې شو. زه چې اوس دلته کې مثال که 3 نمبر راولم نو ما سره هغه پیډ دی ځکه دلته راشم 1 2 3 4 5 6 7 نمبر کس ته راشم دلته 7 نمبر کس ډیټا راوړم داسې اټومیټیکلی د هغه پینډینګ کې نو دلته موږ سره دا ریډ شو کوي. اوس خو دا وی لوک اپ فنکشن شو یوه بله طریقه ده د دې ځکه دا ټول دلته نه ډیلیټ کم داسې او دلته ولیکم ایکول ټو وی لوک اپ ویلیو زه یم چې دا ویلیو دې نه چینج کیږي مطلب فارموله کې دې څه شی کیږي چینج کیږي که دا ته لاندې ډریګ کوم نو اټومیټک دې ما سره دا ډیټا چې کومه ده دا یوه دا لاندې راځي نو زه یم چې دا دې نه چینج کیږي دې لپاره به دا زه اپسلوټ کم F4 به پریس کم بیا به کاما پریس کم بیا به ټیبل ارې مطلب ټیبل چې زما څومره دی څومره ټیبل دی ما سره دا ټول ټیبل سلیکټ کړه زه یم چې دا ټیبل دی هم نه چینج کیږي نو ټیبل هم څه شی کا سلیکټ کړه داسې او څه یې کا F4 پریس کړه F4 مې دلته هم پریس کو اور A4 سره دلته هم F4 پریس کا دا دواړه لاک شو مطلب ټیبل به نه چینج کیږي. کاما پریس کم او زه ولیکم مثال سټوډنټ نیم دی مطلب 2 نمبر کالم کې دی کاما 0 او انټر پریس کم اوس ما سره دلته رالو جلیل صحیح شو اوس لاندې که دا ډریګ کم داسې دې ټولو کې به ما سره جلیل شو کوي دلته به بس سمپل زه راشم دې ځای کې به زه څه وکړم دا 2 نمبر دلته 3 پریس کا انټر ووهه صحیح شو د پلار نوم یې رالو دلته څه وکړه 4 پریس کا ډایرکټ به دغه چینج کیږي په کم کالم کې چې وي هغه کالم نمبر ریفرنس نمبر صرف ورکوه اټومیټیکلی به هغه څه شی کیږي چینج کیږي به دلته زه راشم 5 دلته ډیټ شو دلته راشم دې ځای کې چې 6 نمبر څه شی 6 او زه انټر پریس کوم ډایرکټ ما سره ته پینډینګ کې ډیټا رااله سو کوم دلته ډیټ ته ډیټ فارمیټ ته به دا واړې دلته به راشي دې ځای ته او دلته به دا ډیټ فارمیټ ته واړې دا زموږ سره څه شی شوه دویم میتھډ شو د وی لوک اپ فنکشن دویم میتھډ شو صحیح ده. د دې یو دریم میتھډ هم شته دی خو چې کله تاسو په دې فارموله باندې ښه پریکټس وکړئ نو دریم میتھډ به بیا تاسو ته ډېر زیات ایزي وي
ډیر زیات ایزی. راځئ هغه دریم میتھډ هم ګورو چې په یو کلیک سره څنګه مونږه وی لوک اپ فنکشن یوز کوو. صحیح ده؟ نو راځئ دریم میتھډ هم ګورو. اچھا جی، نو دریم نمبر میتھډ هغه د ټولو نه زیات ایزی دی، ډیر زیات آسان دی. که تاسو چېرته په دغه اولني باندې پریکټس کړی وي نو بیا په دې باندې هم پریکټس وکړئ. دلته به څه وکئ ایکول ټو وی لوک اپ به ولیکئ. څه شی به ولیکئ؟ وی لوک اپ. دلته به فارمولا یو ځل لیکل ضرورت وي. د ټولو پیله به څه وکئ؟ دا ایریا به ټوله سلیکټ کړئ، دا چې کوم ځای کې تاسو فارمولا لګول غواړئ. دلته به ایکول پریس کړئ او دلته به ولیکئ وی لوک اپ. وی لوک اپ دی ولیکلو ټیب به پریس کړئ. فرست به څه وکړئ؟ لوک اپ ویلیو. مطلب چې دا کومه ویلیو د کوم ځای کې زه ویلیو لیکم دا به لوک اپ ویلیو به سلیکټ کړئ او دلته به دا اپسولوټ کې F4 به پریس کړئ. صحیح شوه؟ بیا به کاما پریس کړئ. بیا به ټیبل سلیکټ کړئ، مطلب مکمل ټیبل چې څومره ستا ټیبل وي هغه به ټول سلیکټ کړئ. مثال دا ټیبل ما سره دلته سلیکټ شو او دلته به راشي واپس په خپل ځای ته راشي. دلته به پریس کړئ F4. F4 به دلته پریس کړئ او کاما به پریس کړئ بیا. صحیح شوه؟ مطلب ټیبل به هم ټول لاک کړي. ټیک شوه؟ اوس دې ځای کې چې کوم دی څه شی کېږي؟ فارموله چینج کېږي. دلته به تاسو ولګوئ روز فنکشن ROWS. روز څه شی؟ رو نه یو رو ده او یو روز ده. یو رو ده او یو روز ده. نو روز فنکشن به دلته ولګوئ او دلته به ارې درته ښکاري. ارې کې به تاسو څه وکئ؟ دا سیریل نمبر او سټوډنټ نیم دا به دواړه سلیکټ کړئ. دلته چې کوم سیریل نمبر او سټوډنټ نیم دی دا به څه وکئ؟ دواړه به سلیکټ کړئ. او دلته دا چې کوم H7 ما سره دلته رالو دا سیریل نمبر دا H7 چې دی دا څه دی؟ دا سیریل نمبر دی. صحیح شوه؟ دا سیریل نمبر والا سیل دی. نو دا به څه کوي؟ دا به لاک کړي. مطلب سیریل نمبر والا چې کوم رو ده دا زه نه چینج کوم، صرف دا H8 د چینج کېږي چې دا دلته راځي. دلته به H9 وي، H10 H11 H12 داسې به راځي. دویم چې صرف دا د چینج کېږي نور دی نه چینج کېږي. صحیح شوه؟ دلته هم دا فنکشن ولګولو، کمپلیټ هم کو، بریکټ به پې کلوز کړي، کاما به پریس کړي او زیرو به پریس کړي. زیرو هم پریس کو، بیا به بریکټ کې کلوز کړي، کنټرول سره به انټر پریس کړي. څه شی وکړئ؟ کنټرول سره به انټر پریس کړئ. څنګه هم کنټرول سره انټر پریس کو دلته ما سره NA شو کوي ناٹ اویلیبل. دلته زه څنګه د یو سټوډنټ ریفرنس نمبر واچوم مثال 15 اتوماتیک دغه ټوله ډیټا دلته ما سره شو شوه. څه شی شوه؟ ټوله ډیټا یې ما سره شو شوه. بس فارموله څه شی شو؟ یو ځل ولګېده. څه مو کو؟ فارموله صرف یو ځل ولګېده. This is called a VLOOKUP function with row function. صحیح شوه؟ دې ته څه وایي؟ VLOOKUP function with row function. دا ډیره زیاته ایزی او آسان فنکشن دی. صحیح شوه؟ امید لرم چې تاسو به په دې باندې ښه پریکټس وکړئ. ښه اوس راځو مونږه خپل نیکسټ ټاپک طرف ته چې هغه دی مونږ سره اټینډنس شیټ. دا فارموله یا دا شیټ چې دی دا به زه تاسو ته په لاندې ډسکرپشن کې درکړم د پریکټس لپاره. نو په دې باندې ښه پریکټس وکړئ. صحیح ده؟ زه راځمه دلته ما سره یو اټینډنس شیټ دی. داسې اټینډنس شیټ به مونږه څنګه جوړو؟ مطلب دا اټینډنس شیټ دی. دلته چې مثال زه دلته پی لیکمه، دلته دې ما سره مثال ما سره خو دې کې ډیټیل نه دی لیکلي، خو چې کله زه دې کې ډیټیل ولیکم نو هغه به بیا هغې نه بعد ما سره شو کېږي چې مثال کمې فارمولې به زه په دې کې استعمالوم. راځئ داسې اټینډنس شیټ جوړو. ښه د داسې اټینډنس شیټ جوړولو دپاره به مونږ څه کوو؟ هغې دپاره به مونږه ضروري وي چې مونږ سره څه سټوډنټ ډیټا اویلیبل وي. صحیح شوه؟ نو زه به څه وکړم؟ دلته ما سره دا بل شیټ دی، دې نه به زه دا ډیټا دلته نه داسې کاپي کړم. څه شی به یې کړم؟ دلته نه به یې کاپي کړم داسې او بل شیټ ته به یې یوسم. دلته دې ته به یې دلته راوړم او دلته به یې پیسټ کړم داسې. دا ما سره څه سټوډنټ ډیټا شوه. ټیک شوه؟ بیا به څه وکړم؟ دلته به بره یو څو دوه درې روګانو زما ضرورت دی. مثال یو کې نیم فادر نیم سړی ولیکي، دا ټول پکې ولیکي. د دې لپاره به څه وکړم؟ انزرټ رو به کړم. دلته کې یو څلور روز به زه انزرټ کړم. دلته به زه ولیکم S ډاټ نمبر، سیریل نمبر. دلته به زه ولیکم نیم، دې ځای کې به زه ولیکم فادر نیم. فادر نیم. صحیح شو؟ دلته ما ځان سره دا ولیکل نیم فادر نیم. زه به څه وکړم؟ دلته به دا بولډ کړم او سنټرلایز به یې کړم داسې. دا زما سره سنټرلایز شو. نیم فادر نیم ما سره رالو. صحیح شو؟ اوس به څه کوم؟ دلته به بره لیکم چې سټوډنټ اټینډنس شیټ. نو دې لپاره به د ټولو پهله دلته څه کوم؟ ډیټ به انزرټ کوم. څه شی به کوم؟ ډیټ به انزرټ کوم. مطلب د کومې میاشتې اټینډنس شیټ پکار دی. لکه اوس مثال زموږ سره د دې اګست میاشتې پکار دی. نو څه وکړم؟ دلته به ولیکم 1
دلته به ولیکم 8-1 او انټر به پرېس کړم. دلته اتوماتیک ما سره 1 اګست رالو. صحیح شوه؟ مطلب میاشت به پهله لیکئ او تاریخ به بعد کې لیکئ. نو زه به دا لاندې داسې ده به دې بل طرف ته دا داسې ډریګ کړم مثال تر 31 اګست پورې. دلته 31 اګست. ټیک شو؟ دا ما سره 31 اګست پورې رالو. اوس زه یم چې دا داسې ډایګنل شیپ کې شي، مطلب لږ ځای کم ونیسي، نو دې دپاره به څه وکړم، دلته به دې شیپ ته کنورټ کړم. ټیک شو؟ او دلته به پرې ډبل کلیک کړم داسې په دې باندې کلیک کړه او ټول به خپلو کې سره خپله الاین شي، برابر به شي. ټیک شوه؟ دا زما سره څه شی شو، هغه ډیټ شو. اوس به څه کوم دلته کې مین کار بل دی ما سره څه شي، دلته به زه اوس څه وکړم، دا ټول به داسې سلیکټ کړمه تر هغه سره پورې او دا به زه مرجن سنټر کړم او دې ځای کې به زه څه هیډینګ ورکړم، مطلب سټوډنټ اټینډنس شیټ. دلته زه نوم ورکوم. ښه، دلته ما څه وکړه، نیم مې ولیکلو او بیا مې څه وکړه، دلته مې ټول له بارډر هم ورکو. زه به دې بره چې کوم مین هیډینګ نیم دی دې له به زه څه وکړم، دلته به له زه څه هایلایټ هم ورکړم داسې را به شم. دلته کې مثال کې طور پر زما داسې ګولډن کلر کې پکار دی. ټیک شوه؟ هایلایټ مې وکړو. دا سیلونه ولې ما پرېښي دي، د دې درته بیا ریزن وایم چې دا مې ولې پرېښودي دي. صحیح شوه؟ دلته به څه وکړمه، دا ما سره څه شو، اټینډنس شیټ شو. اوس دا سیلونه چې دی، دې ریزن دا دی چې دلته به زه څه کومه، زه به دا سیلونه څه وکړم، مرجن سنټر کړم داسې او دلته به زه ولیکم ډیز. څه شی؟ ډیز. مطلب د څو ورځ به وي دلته. څه شی به وي؟ د څو ورځ به وي. نو هغه به دلته مونږ څه شی کوو، فایند کوو. نو هغې دپاره به مونږ یو فنکشن لګوو چې د هغه فنکشن ته ویلی شي ټیکسټ فنکشن. څه شی؟ ټیکسټ فنکشن. نو دې لپاره به څه کوم، ایکول ټو ټیکسټ. دلته به زه ولیکم ټیکسټ. ټیکسټ فنکشن مې ولیکلو، ویلیو به سلیکټ کړي، مطلب اګست دی، 1 اګست دی که نه، کاما به پریس کړي او دلته به ډبل کوټیشن کې ولیکي ټریپل ډي. درې ځل به ډي ډي ولیکي او انټر به پریس کړي. دلته به اتوماتیک موږ سره راشي فرایډے ده. څه شی ده؟ فرایډے. او دا به تر هغه سره پورې ډریګ کړي داسې. صحیح شوه؟ دا زما سره څه شی شو، په دې کې زه معلومول کوم څه شی، سنډے، مطلب چې په کوم ورځ باندې سنډے ده. نو هغه به زه څه کوم، دلته به زه هایلایټ کړم داسې چې مطلب په هغه ورځ باندې پکې اټینډنس څه شی کېږي، نه لګي. لکه مثال دا زما سره سنډے شو په دې ورځ باندې، داسې زما سره دا چې کوم دی دلته کې دا سنډے شوه داسې. دا ټول سنډے زه هایلایټ کوم. ښه، دلته ما سره څه شی شو، سنډے هایلایټ شو. صحیح شوه؟ څومره سنډیز دي ما سره ټول هایلایټ شو، A to Z. څومره چې دي مطلب په دې میاشت کې څومره سنډیز راځي په کم تاریخ باندې هغه ټول ما سره هایلایټ شو. ښه جي، دلته خو زمونږ سره پوره شو اټینډنس شیټ. اوس به مونږ داسې کار کوو چې آل ډیز به معلوموو، څونه پکې پریزنټ دي، څونه ایبسنټ دي، څونه لیو دي او څونه پرسنټ د اټینډنس دی. دې دپاره به داسې کار کوو، آل ډیز معلومولو دپاره به مونږ استعمالوو count a function equal to count a. count a function به دلته کې یوز کړو، ټیب زه پریس کړم او زه به دا ټول هغه سره پورې سلیکټ کړم. count a function کې چې کوم ځای کې زموږ سره لیکل شوي دي هغلته به موږ سره څه کوي، هغه کاونټ کوي. مثال دا زموږ سره دي 26. صحیح ده؟ دا ما دلته کې څه وکړه، سنټرلایز مې کړه او سایز مې ولا لږ سیوا کو، بولډ مې کو. دلته ما سره دا ټول ډیز چې کوم دی 26 دي. ټیک ده؟ اوس زه پریزنټ معلوموم چې دی څونه پریزنټ شوی، نو دلته به هم زه څه استعمالوم، count a function. څه شی؟ count if function. سوري، count if function. دلته زه ټیب پریس کړم او زه دا ډیټا ټول هغه سره پورې سلیکټ کړم داسې تر دې ځای پورې چې کوم ځای نه ما پریزنټ شروع کړی دی. او دلته به زه کاما پریس کړم او ډبل کوټیشن کې به زه ولیکم پی، مطلب زه معلوموم پی پریزنټ. نو زه څنګه انټر پریس کړم، دا ما سره 22 پریزنټ دی، 22 دن. نو دلته کې ما سره ټولو ځایونو کې بیا ما سره معلومیږي چې مطلب دا څو ورځې راغلی دی او څو ورځې نه دی راغلی ټولو دپاره. اوس دلته ایبسنټ کې هم همدغه شانتې ده. زه به څه وکړم، د دې چې کوم دلته کې رینج دی، دا رینج به دلته نه کاپي کړم داسې، یا د فارموله به کمپلیټ کاپي کړم داسې، کنټرول سی به یې کړم داسې اور انټر به یې کړم. دلته به زه شروع کړم ایکول ټو count if، ټیب مې پریس کو، count if ټي مې دلته پرېښو پکې count if او دې ځای کې چې دی څه وکړم، هغه رینج به دلته پیسټ کړم، دغه رینج ټول سلیکټ شو او دلته پکې زه ولیکم A. څه شی؟ دلته معلوموم څه شی، A. A مې پکې ولیکلو اور انټر مې پریس کو. نو ما سره دلته درې ورځې دی ایبسنټ و، پکې څه شی و، 3 ورځې ایبسنټ و.
دلته بل ما سره دی لیو مطلب چې څو ورځې د لیو مطلب چټي اغوستې ده. نو دلته به ایکول ټو کاونټ اف بیا دوباره شروع کړو کاونټ اف او ټیب به پریس کوم او کنټرول وی به کوم چې کومه فارموله مې کاپي کړې وه هلته نه دلته به صرف ال ولیکم د دې پی په ځای او انټر به پریس کوم نو دا یو ورځ لیو شوی دی. دلته ډبل کلیک کړ نو ټول باندې به فارموله اپلای شي. اوس د اټینډنس پرسنټیج معلومول دي نو هغه به څه کې چې ټوټل پرزنټ ډیوایډ بای آل ډیز نو څه به وکړو دلته به ایکول ټو obtain divide by total present divide by all days مطلب په میاشت کې چې څو ورځې وي بغیر د اتوارو نه نو هغه به په څه شي کې ډیوایډ کې او انټر به پریس کې نو دا پرسنټیج به دلته موږ سره اتوماتیک راشي. دې له به د سایز سیوا کم داسې بولډ کم دې ځای کې ما دلته پرسنټ نشان ورکړی دی که دا پرسنټ نشان ته زه ختم کړم نو دا ما سره دا شانتې شو کېږي پوینټس کې دلته که پرسنټ نشان ورته ولګوم نو بیا ما سره په پرسنټ کې شو کېږي نو دا زما سره د دې ټولو څه شی دی پرسنټیج دی. نو دا زموږ سره و کمپلیټ اټینډنس شیټ نو تاسو هم په دې باندې پریکټس وکړئ او بیا درته زه یو واتساپ نمبر شو کوم په سکرین باندې نو هغه به څه وکئ هغې باندې به بیا ماته دا پریکټس سینډ کړئ نو انشاءالله بله ویډیو ملاقات کیږي تر بلې ویډیو پورې د الله په امان اور بله خبره لایک شیر اینڈ سبسکرائب ضرور وکئ. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.